نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صدق الله العظيم. محترم سامعینو، د تاسو ته نن د بلعم بن باعوره د هغې یو واقعه ستاسو وړاندې ږدمه. ډېره بهترینه او زبردسته او د عبرت نه ډکه واقعه ده چې دا مونږه د آخره پورې واورو او په دې کې مونږ ته کم سبق راکولی شي، مونږ هغه سبق چې کوم دی یاد کړو. محترمو، بلعم بن باعوره دا په بني اسرائیلو کې هغه په اول کې یو نیک انسان او عبادت گزار او هغه انسان تیر شوی دی چې کوم ته مستجاب الدعوات ویل کېږي. یعنې د دې دعا به الله پاک قبلوله، چې څه دعا به وکړه الله پاک به قبلوله. دومره دا نیک انسان و چې کله فرعون او د هغې لښکر الله پاک په دریاب کې ډوب او تباه کړه او مصر فتح شو، نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته د عمالقه او د دغې جبارینو سره د جنګ کولو د جهاد کولو حکم وکړو. دغه عمالقه او جبارین خلکو دیو راغللو بلعم بن باعوره ته او هغه ته وایي چې فرعون او د هغې لښکر چې هغه زموږ نه ډېر طاقتور و او فرعون هغه بادشاه چې د هغې بادشاهي د چا نه پټه نه ده، هغه موسی علیه السلام او د هغې هغه لښکر ته ټینګ نه شو. نو مونږ خو ډېر کمزوري، مونږ خو هغه شان نه یو، نو لہذا داسې کار وکړه چې ته د موسی علیه السلام خلاف خیري وکړه چې الله رب عزت مونږ د هغې نه خلاص کړي. بلعم بن باعوره ورته ویل چې دا خو نشي کېدی، او د الله پاک پیغمبر دی، د هغې سره خو پرشتي ځکه خیري هغه ته وکړمه زما دنیا او آخرت به تباه شي، لہذا چې کوم دی زه دا خیري نشم کولی، ما ته دا خبرې مه کوئ. قوم مجبور کو، عمالقو او دغه جبارینو مجبور کو چې خامخا خیري وکړه. بهرحال په آخر کې ورته بلعم بن باعوره ویل داسې کار دی چې زه ګورم استخاره یا یو بل عمل کوم، په هغې کې ګورم چې ما ته څه میلاویږي او ما ته څه ویلی کېږي چې آیا زه د دې خلاف خیري وکړم او که نه. نو بلعم بن باعوره استخاره یا یو بل عمل وکړو، په هغې کې دې ته وښودلی شو ګورې د موسی علیه السلام خلاف ګورې خیري نه کوې، خیال کوه. خو بیا هم بلعم بن باعوره دې خلکو ته ویله چې زه خیري د هغې خلاف نشم کولی، ولې ما ته دا وښودلی شول چې موسی علیه السلام او د هغې قوم ته به خیري نه کړي. خو خلکو مجبور کو، یا خو دې خلکو دله رشوت او دومره مال ورکو چې دا د هغې په لایل چې راغی د موسی علیه السلام خلاف یې خیري شروع کړي، او یا دا خلک د دې کور والا د دې بیبي ته راغله او هغې له دومره رشوت ورکو چې هغه بیبي دا مجبور کو او د چې کوم دی د حضرت موسی علیه السلام او د هغې د قوم خلاف خیري شروع کړل. نو چې کله خیري شروع کړل د موسی علیه السلام او د هغې د قوم په ځای باندې چې کوم دی دغې عمالقه او جبارین ته خیري شروع کړل، یعنې الټی د دغې عمالقه او د جبارین ته چې کوم د خیري شروع کړل. هغه قوم ورته وایي چې دا ته څه کوې، دا خو ته مونږ ته خیري کوې، مونږ درته وایي چې موسی علیه السلام او د هغې قوم ته خیري وکړو، دا خو ته مونږ ته خیري کوې. ورته ویل چې اوس زما ژبه زما په اختیار کې نه ده. بهرحال د خیرو د وجې نه الله پاک هغه عمالقه ډېر خلک یې پکې تباه وربادم کړه او الله پاک دله دا سزا ورکړه چې د دې ژبه چې کوم دی داسې راووتله او دا ژبه داسې اوږده شوه. الله رب عزت په نهمه سپاره کې په سورة الاعراف کې الله رب عزت فرمایي فمثله كمثل الكلب، د دې مثال په شان چې کوم دی د سپي دی،
ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث کته بدی باندې حمله کې هم چې کم دی غافي او کته پرېږدې حمله پینه کې بیا هم غافي اول هغه انسان چې مستجاب الدعوات ورته ویل کېږي چې الله پاک هر دعا قبلې په آخر کې هغه انجام ته ورسېدو چې هغې دا جبه چې کوم دی د سپي په شان راوتله او الله پاک د هغې تذکره په سورة الاعراف 9 سپاره کې چې کوم دی وکړه مثال او تشبیه ولې د سپي سره ورکړه او په دنیا کې چې کوم دی بیا د دې زندګي چې کوم دی د دغې سپي شوه او آخر خاتمه چې کوم دی د په کفر سره وشو د محترمو چې کوم دی موږ د دې واقعې نه عبرت پکار دی انسان دی په خپل نیک اعمالو او په خپل نیکو دی هغه غرور نه کوي هغه چې کوم دی په دې کې دغه سوچ نه کوي چې بس زه یم جنت یم نه مونږ به نیک عمل هم کوو د الله پاک نه به چې کوم دی دعاګانې وغواړو دغه رنګ استغفار به وباسو دغه رنګ چې کوم دی مونږ به عاجزي کوو په خپل نیک عمل باندې به هېڅکله هم غرور نه کوو الله رب العزت موږ د نیک عمل توفیق راکړي او الله پاک موږ د بد عمل نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين